دا هغه میاشت ده چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم با د دې میاشتې ډېر خاص اهتمام کو د دې د عباداتو د دې د سپوږمۍ او خاص طور پر اما عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د شعبان د میاشتې نه په بل میاشت کې ډېر زیات روزه نیونکي نه دي لیدلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد شعبان د میاشتې د روزو ډېر زیات اهتمام فرمایو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا دعا منقول لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا دعا غوښتا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان اے الله د رجب او د شعبان په میاشت کې زمونږ د پاره برکت واچي وبلغنا رمضان او اے الله مونږ د رمضان المبارک بهترین او خیسته او مبارک میاشت ته مونږ ورس. یقینا چې د انسان په ژوندۍ کې د رمضان المبارک راتلل دا یو ډېر لوی سعادت دی چې انسان ژوندۍ او د په ژوندۍ کې د رمضان المبارک دا بهترین او خیسته د برکتونو ډکه میاشت راشي. دا د انسان د لپاره ډېره د خوشحالۍ او ډېر د سعادت خبره ده. وس د هغه خلکو د لپاره هم دا د خوشحالۍ خبره ده چې کم خلک په دې کې عبادت کوي او د هغه خلکو د لپاره هم دا د خوشحالۍ خبره ده چې کم په دې کې روزه نشي نیولې د عذر د وجینا د بیماری د وجینا د تکلیف د وجینا د سفر د وجینا لیکن په د باندې د رمضان مبارک میاشت رااله نو دې د رمضان د برکت نه خالی نه دی بلکې الله رب العزت بوتا د رمضان مبارک د برکات ور نصیب کړي. نو لہذا هر انسان لا خوشحالی کول پکار دی او د رمضان مبارک تیاری کول پکار دی ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه هستی دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت دا الله رب العزت د طرف نه اعلان شوی دی. الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمایلی دی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هم دعا غواړي اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان اے الله د رجب د میاشت او د شعبان د میاشت اے الله په دې کې زمونږ د پاره برکت واچي وبلغنا رمضان او اے الله د رمضان مبارک د میاشت ته مال صحت راکې مال ژوند راکې. دی وجنا علما فرمای چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا کوم حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د شعبان کله 15 ورځې پوره شي نصف شعبان شي نو د دې نصف شعبان نه بعد بیا روزه نه نیسي. کله چې 15 ورځې د شعبان پوره شي نو بیا بعد د 15 نه بعد روزه نه نیسي. علما فرمایي چې د دې وجه دا ده چې اسنا چې تا د رمضان مبارک کمی را رواني روزي دي هغه ته ستاسو وجود کمزوري نشي اسنا روزي د تلونه وي ستا وجود دونه کمزوري نشي ستا صلاحیتونه دونه کمزوري نشي چې ته په رمضان مبارک کې بیا په شوق سره او محبت سره په رغبت سره تروجي نشي نیوي. د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منه فرمایلی دا چې کله 15 شعبان شي نو بیا به تاسو نوري روزي نه نیسئ 15 شعبان به ونیسئ نوري او مخ کې بیا نه نیسئ. نو د دې روزو ډېر زیات فضیلت دی ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل باندې دا روزي نیولې دي. نو ان شاء الله مونږ هم اهتمام وکړو کله چې 15 شعبان ناشي کله چې 15 شعبان شپه ده نو په دې شپه باندې الله رب العزت آخري اسمان ته تشریف د خپل شایان نشان راوړي او الله رب العزت په دې شپه باندې اعلان فرمایي په دې شپه باندې الله رب العزت اعلان فرمایي او هغه اعلان دی الله رب العزت فرمایي آیا پتا څو کې څوک داسې شته چې هغه مغفرت طلب کوي هغه بخنه غواړي او زه هغه ته بخنه وکم څوک در پکې داسې شته چې کوم بختور خلک په دغه شپه باندې عبادت کوي دا الله تعالی سره مناجات کوي دا الله تعالی سره دعاګانې غواړي دي نو دغه خلک په دې فضیلت کې شامل شي. الله نه غواړي الله معاف کوي. الله تعالی اعلان فرمایي څوک شته دا پرته څوک شته چې هغه غواړي چې ما بخنه غواړم الله تعالی فرمایي بخنه به وته وکم
څوک شته هغه د دنیا په قرضو کې ګیر دی او زمانه وغواړي چې الله زما د قرضې ختمې کا، الله تعالی فرمایي قرضې به له غونډې ختمې کا. څوک داسې شته هغه د دنیا د خلکو دروازې ټکولې دي لیکن د هغه حاجت نه پوره کیږي او د داسې سخی دربار ته راشي چې ما لګولې دی او دې زمانه وغواړي چې دې څه غواړي هغه حاجت به له ځان پوره کما وغواړي. نو بختور خلک دي جو هغه په دغه شپه باندې یخي او د الله رب العزت سره راز او نیاز کې دعاګانې غواړي او کم چې زموږ په شان غافلې جو د غافل او خواسم شپم په غفلت کې تیریږي او ورځم په غفلت کې تیریږي. جو د غفلت د وجې نه د لوی خیر نه محروم شي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل دا داسې شپه ده چې په دې شپه باندې تا د خپل اهل او عیال سره کومه معامله وکړه، د فراخۍ معامله دی وکړه یا د کمۍ معامله دی وکړه، پوره کال به الله رب العزت تا سره هغه شان معامله کوي. نو دی وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په خپل اهل او عیال باندې په دې شپه باندې وسعت وکړي. یعنی دې مطلب دا نه دی چې تا ولګاو دیګونه په حق او په خلکو کې تقسیموه یا تا حلواګانی په خوا او په خلکو کې تقسیموه. څنګه چې ډېر خلک داسې دي ناپوهه جاهل خلک دي نه پوهېږي بس دا حلواګانی او پخی دا شو قدر دیجی دا چاولی او پخی الکه څه چللی دا شو قدر دیجی شو قدر دی نو ولې پخی یاره دا تقسیمول پکاري. ځینې خلک پکې دا وایي چې یاره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مبارک شهید شوی و د هغه پسې مونږ دا یو قسم لا خیرات پسې کوو. د هغه پسې پکې دا جاهلانه رسم دی چې یاره حلوا پخو الکه حلوا ولې پخې حلوا د دې وجې نه پخو ما چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک دا په غزوه احد کې شهیدان شوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام له بیا داسې حلوا شیره غونډه کې تیار کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام به هغه نوش فرمایله هغه به اسکله. نو مونږ هم په هغې مینه محبت کې حلوا پخو. دا میاشت ده د شعبان. کومه میاشت ده؟ دا د شعبان میاشت ده او غزوه احد دا په شعبان کې نه دی شوی. غزوه احد شوی دی په شوال کې. نو کته د دې وجې نه پخې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک شهیدان شوي نو خو بیا خو په شوال کې پاخه که نه شعبان کې ولې پخې دا دوه میاشتې مخکې ولې دا دونه راځي چې کله روزه تېره شي او د هغې پسې کم شوال راځي کومه میاشت راځي نو په هغې کې غزوه احد شوی نو بیا په هغې کې وکړه که نه لہذا څه دلیل ورسره نشته. حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مبارک دا هم په احد کې شهید شوی دی او احد په شوال کې دی په شعبان کې نه دی. لہذا دا دلیل دیم غلط دی. نو د څه دپاره یې پخې خو بس یو رسم او رواج دی خلکو ځان له جوړ کړی دی. ها دا بیل سیز دی چې یو سړی په کور کې سالن پوخ کو په کور کې چاول پخې کړی او د ثواب دپاره وایي چې هر ځای ګاونډي له ورکومه خو دغه عقیده یې نشته نو بیا ټیک ده خیر خو ته په عامه شپه ولې نه کې. حدیث کې اهل و عیال راغلي دي ته په خپل کور والا باندې لږه فراخي وکړه. مثلا په عامه ورځ باندې دال پخې په دې ورځ باندې چرګ پوخ کړه. دا نه دي چې ته فضولیات وکړه رسومات وکړه اله پټاس راوړه اله بمان نه وړه اتشبازي وکړه او زمونږ چې الکوانه و زمونږ دا بالونه غورځوله اسلام دا بالونه هم جوړوله او بیا هغه چرلی به چاپېره کړي وي هغه چرلی چې هغې کې تا هغه پکې ربړ پکې نه وي پلسټک پکې نه وي او بیا هم دا بره غورځوله او چا نه پوهه کولو چې لکه تاسو څه کوئ اوس لکه د اور د بره غورځولو د دې شپې سره څه تعلق نشته او بس خلکو به دا یو څیز ګڼو هلکه به یې غر ته پلانکي غر ته وګوره پلانکي غر باندې اور بلیږي بس هلکه جو اوس دا خلک ښځې ډېر نه دي وزګار په غر باندې به ټیر وسېځو او به یا هغه ټیر ته به خلک راغونډ شي او ناست به صافته شپې به درونله نو صافته شپه که مثلا د عبادت دپاره رونی جو بیا خیر دی سړی ناست دی او ذکر کوي ټول د ذکر مجلس جوړ کړی دی درود شریف وای استغفار وای کلمه توحید وای جو بیا خو ټیک ده
او که مثلا مجلس یې دې لپاره جوړ کړی دی چې بھائی په دې کې به غفلتي کو، په دې کې به غیبتي کو، د یو بل پسې به خبرې کو، نو بیا خو د دغه شپې د روڼولو څه فایده نشته، نقصان یې دی. دغه شپې د روڼولو څه فایده نشته، نقصان یې دی.